که الله دا فرمایلی چې هر ګنټه کې به ته یو مونځ کې، نه بیا د انسان سره به عذر او بیا په هغې کې هم الله تعالی ثاني راوستې را، نو الله پر انسان باندې خفه کېږي او الله تعالی د دې انسان د مغفرت او د بخلو دپاره بهانې طلب کوي. تاسو د دنیا بادشاه ته لږ نظر وګرځوئ او هغه حقیقي بادشاه ته لږ نظر وګرځوئ، تاسو ته به فرق راوځي او تاسو ته به اندازه ولګي چې الله مستغني ذات دی، زما او ستا عبادت ته ضرورت نشته. خو په ما او تا باندې څومره الله تعالی مین دی. د دنیا یو بادشاه دی او هغه بادشاه له یو سړی تحفه او هدیه ویسي او دغه تحفه د بادشاه د شان مناسب نه وي، تا د خپل غربت په بنا باندې یو ارزان غونته کې شی راواغست او یو اعلی مالدار له دې ورکړې او بادشاه له دې ورکړه. بادشاه چې وکتل کله دې تحفې ته، نه دی به خامخا ستا نه خفه کېږي بلکې دی به تا ته غصه کوي، شاید دغه تحفه تا رې مخ له راوتړي چې ګوره زه یو بادشاه یم او تا داسې یو معمولي غونته کې هدیه او تحفه راوړه ما له دې راکړه. نه دا واقعي ده چې د دنیا بادشاه به ستا نه د خفګان اظهار وکړي، خو هغې الله له چې یو پیر سبحان الله ووې، الله وی والی انسان جنت کې مې تاله ونه ولګوله، وس تیز رفتاره اس ته وخېږه او 100 کاله د هغې د سوري نه راتاوېږه، د هغې سر نشي معلومولی. د دې نه پته ولګېږي چې پر یو سبحان الله چې یو سکند کې بلکې نیم سکند کې انسان وي، پرې دا انسان نه الله راضي شي او دومره راضي شي چې انسان له دومره لویه تحفه ورکړي. الله کریم بادشاه دی. الله فرمایل فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا، زره دنیا د بادشاه په شانتې نه یم انسانه چې ستا نه دا مطالبه وکم چې ما له به اعلی عبادت راوړې، سوات شپه چې کوم دی نو دا به شوګیرې دغه شان ټول عمر به روجې نسي، نو هغه تحفه به زه ستا نه قبلومه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا، د انسان که د ذرې برابر الله له خیر ویوړ، قیامت په ورځ به الله تعالی ورته وښیي، دا انسان به ویني، د هغې اجر به هم چې کوم دی نو ویني. الله فرمیل انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، زره چا عمل هم الله فرمایي نه ضایع کومه، د یو عامل عمل چرته هم نه ضایع کومه، من ذکر او انثى، خوا که دغه عامل مذکري که دا مؤنثي ښځه سړی دی، زه چرته هم د چا عمل چرته ضایع کومه نه. نو به الفاظې دیگر به موږ داسې وایو چې الله د انسان د معمولي تحفې او د معمولي عبادت ډېر زیات قدردانی کوي، ځکه الله یو صفت شاکر دی. قرآن کې ځای په ځای بیان شوي شاکر علیم، شاکر معنی موږ پښتو کې کوو قدردان. الله د انسان د معمولي عبادت هم ډېر زیات قدر کوي. د دې نه پته ولګېده چې الله محتاج ستا عبادت ته نه دی، خو ستا د دې بخلو دپاره انسان الله بهانې چې کوم دی نو دا طلب کوي، معمولي عبادت ته وکړي الله تعالی په ډېر زیات سبا نه چیرې نو دا قبلوي. په دې وجه د دنیا خلکو ته نظر وکړه، الله ته نظر وکړه، تا ته به کولاو فرق راوځي چې واقعي د الله تعالی د دې انسان د بخلو دپاره هغه بهانې لټوي. الله دا غواړي چې دا انسان د جنت ته لاړ شي، الله چرته رانه غواړي دا انسان د جهنم ته لاړ شي. یو غریب سړی دی، زمیندار سړی دی، یو مالدار سړی دی. مالدار سړی غریب ته راوي چې ستا میخې دي، ته به روزانه ماله 1 کیلو پی راوړې، 4-5 لوټې پی به ماله راوړې او بیا به زه تاله د میاشتې په اخر باندې د هغې پیسې در کومه، د هغې چې څومره پیسې جوړېږي. هغه غریب زمیندار هغه یو پیره پی ویوړل مالدار له، او په دغه پیو کې دننه چې دی نو دا د میخو غشان هم دي، هغې کې د مچازو قطرې هم دي. نه تاسو په ایمان وایئ کرې مالدار هغه ولیدل، د دې غریب مخ له به راواچوي چې دا دې په ما پورې مذاق وکړو، دا خو تا په ما پورې استهزا وکړه، دا وګوره زه ستا نه روزانه 4 لوټې پی غواړم، نن پکې تا چې کوم دی نو د میخو غشان راوړي دي، نن چې دی د میخو د مچازو قطرې دي راوړي، نن خو د میخې غلان ستا نه وصفا کړې، د هغې نه په هغې کې ویښته ښکته دوړېدلي دي، په ما پسې داسې ګنده پی چې دی نو دا راوړل، هغې ستا نه چرته هم نه قبلوي. یا ته داسې کار وکړې چې هغه پی راوالې او د هغې سړي په ځای باندې د یو ګاونډي کره ورکې، د هغې مالدار ګاونډي ته مالدار ستا نه تپوس وکړه لکه نن پی رانلل ولې، نه ته ورته وایې چې ستا دې ګاونډي له مې ورکړي. مالدار چرته هم د میاشتې په اخر کې داسې نه کوي چې تا له د ثابتې میاشتې د پیو پیسې درکړي، بلکې دا ورته وایي یو ورځ ستا په غلطۍ کې پردي کور ته وړیو، یا دې ماشوم له ورکړو پردي کور ته یې وړیو، د هغې پیسې او اجرت چې کوم دی نو زما سره نشته. یا یو کس ته موږ به مثال داسې ورکو، مثالونه نه پس حقیقت خبرې له راځم. یو کلرک دی او هغه خپل یو افسر ته
یو خط لیکي او دی په کمپیوټر باندې یو خط تیار کی، دی بیا داسې پړاو کې وای ګوري چېرته غلطي خو نشته پکې، څه سپیلینګ کې خو څه غلطي نشته، یا څه بې ځایه خو مې جمله پکې نه لیکلې، که لږ غونته فرق راوځي نو دی هغه وشلی بل ولیکي، هغه بل بیا داسې وګوري 4-5 پیرې پړاو کې، ځکه زه به یو افسر ته مخکې کوم هسې نه چې په هغې کې غلطي، که چرته یو کس داسې وکړي چې هغې کې غلطیانې سراسر هغه ته وایي چې واله جي افسر صاحب دا خط ته پړاو کا او پرې کې څه غلطیانې دا ځان له صحیح کا او دا مې تاله ولیکه، نه هغې ته چرته نه قبلوي، هغه ورته پرې مخ ورولي، د دې مثالونه پس اوس راشه هغه رب العالمین ته هغه بادشاه ته راشه، که تا یو مالدار له پیو وړل په هغه پیو کې دننه ګندګي او ستا په مخ باندې راولي، زار شه د هغه رب نه چې تا عبادت وکړه، هغه عبادت دې ټول مات ګوړه، تا مونځ وکړو ستا توجه یو خوا بل خوا، تا مونځ وکړو ستا الفاظ چې کوم دی نو غلط و، هغه رب بیا هم ستا نه چې دی نو دا قبلوي، هغه رب له تا نیمګړی مونځ ولېږه، نیمګړی مونځ مطلب دا دی که چېرته تا هغه مالدار له د 4 پیالو په ځای باندې 2 پیالې ویوړې، چېرته تا له پوره پیسې نه درکوي، رب وایي خیر د انسان ته عاجزوي، که ته په 2مه قاعده باندې کښېنه ناستې ډایرکټ پاسېرې، تا خو مونځ ماله ناقص راکړه، آخر کې سجده سهو وکړه، تا له ثابت مونځ چې دی نو اجر زه درکومه، که تا چېرته کې پای د ګاونډي کره ویوړل، ته چېرته کې قبلې طرف ته یو ځای ته لاړې او هلته کې قبله تا معلومه نه کړه، یو بل سیټ ته تا مونځ وکړه، ته نور خاته سیټ ته ودرېدې، لکه پای چې د ګاونډي کره ولېږې، بیا هم هغه رب تعالی د کامل مونځ اجر درکوي، وروسته تا ته پته هم ولګېده، رب وایي خیر د انی لا اضیع عمل عامل منکم، ځکه تا ته ویم چې تا ته خو په دې ټیم کې اوس اندازه ولګېده چې یو غلط سیټ ته تا مونځ کړی دی، خو تا چې هغه مخکې نور خاته طرف ته مونځ کړه هغه خو ستا ځای شو که نه، که زه تا ته ویم چې بیا یو پیره مونځ وکړه، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، زه د چا د یو عامل عمل هم چرته هم نه ضایع کوم، خوا که را ښځی او که چرته کې را سړی، لہذا الله د انسان نه هغه ناقص عبادت چې تا یې په منځ کې قاعده پرېښودې وه، خیر د انسان سجده سهو وکړه، که چرته دا انسان ته شکوک او شبهات په منځ کې عارضېږي، ده ته را پته نه لګي ما 3 رکاته وکړل که ما 2 رکاته وکړل، چرته به داسې ونه شي چې ترې مالدار لپی ویسې او ته وایې چې زما نه خو ير دی ما 100 پیالې راوړې، او هغه مالدار تا ته وایي چې په غالب رای باندې عمل وکړه، که ته وایې 4 دی بس 4 دی، که ته وایې 3 دی نو خیر دی 3 دی، زه یې نه ناپ کومه، چرته به هم دنیا کې ستا سره څوک دا ونه کوي، الله وایي خیر دی تا ته بار بار شکوک او شبهات پرې منځ کې عارضېږي، ته په غالب رای باندې عمل کوه، که ته وایې 4 دی نو 4 دی، که تا وایې 3 دی نو 3 دی، که تا وایې 2 دی نو بیا 2 دی، د دې نه پته ولګېده چې د الله د چا عبادت ته ضرورت نشته، بلکې پر انسان باندې خفه کېږي، او بیا الله د هر یو انسان د عبادت دومره قدردان دی، که ته ناقص هم الله تعالی ته هدیه پیش کړي، الله ته تحفه ناقص هم چې کوم دی نو ور پیش کړي، الله تعالی فرمایي خیر د انسانه ما په کامل باندې قبول کو، ستا نه په دې باندې زړی زیات چې دی نو دا راضي شم، او بیا الله ته وګورئ، الله هغه کامل بادشاه چې دې انسان له کوم عبادات په ده باندې لاګو کړي دي، د دې انسان د او استعداد ډیر زیات لاندې دي، او پغې کې انسان ته څومره چې کم دی هغه آساني راوستره، مونځ د ټولو نه اهم عبادت دی، او په دا په شپه ورځ کې 15 پیرې الله تعالی فرض کړی انسان د پاره آسان، خو بیا وګوره الله فرمایي انسان بیا هم خیر دی، ته په سفر باندې روانې په لاره کې تا د ګاډی ودرېده چې ورشه مونځ وکړه، اوس چې کم دی نو خیر دی، ته په سفر باندې تا به مشقت برداشت کړی، تا چې کم دی نو سفر کې تکلیف برداشت کړی، تا به یا څه خوړلي سکلي یا بنئ، خیر دی پرې کې 4 رکعاته تعالی ما په 2 باندې کړل، خیر دی اوس 2 رکعاته وکړه چې ستا د قیامت په ورځ باندې دا هم بهانه نه وي چې ربه زمانه ګاډی تو زمانه سورلي تله زما سره وخت چې کوم دی نو دا نو، الله هغې کې هم تخفیف راوسته، که چېرته یو انسان دا وایي چې ربه زه خو عبادت کوم د عباداتو شوقي یم خو زه مونځ ته ودرېدی نه شم، زګه ز بیمار یم په ما سرګرځي راغورځېږم، الله فرمایي خیر د انسانه زه په تا باندې دومره مشقت لا یکلف الله نفسا الا وسعها، دومره په تا باندې تکلیف نه در اچوم، انسان چې تر هغې وس نه لرې تر هغې برداشت نشي کولی، خیر د کینه په ناسته باندې وکړه، د دې نه پته ولګېده الله په انسان باندې ډېر زیات غفور دی، الله په انسان باندې ډېر زیات رحم کوونکی دی، د دې انسان د مغفرت لپاره بهانې طلب کوي، پر انسان باندې خفه کېږي، د دې
انسان عبادت تر الله ضرورت نشته، خو سبانه لري انسان مغفرت لږ کم دی نو لټول غواړي. انسان خیر دی کینه پناسته باندې وکا تا رب ز کیناسته هم نشم، ما ته دومره تکلیف ته چې پناسته باندې هم تحمل او برداشت نشم کوله. الله فرمای خیر دی دغه سر رواله د دې د لاندې نه بالغ کا او د سه قبلي طرف تمخ کا سملا پملاسته باندې د سر په اشاره سره مسکوا. الله چې کم دی درې انسان د پاره هغه عبادت کوم دومره تخفیف راوسته، دومره اسانی راوسته. یو انسان وی ربا زه خو د عبادت شوقی ما، زه خو عبادت کوم مسکوما، خو ربا وبنشته ز په لار باندې روانم په سفر کې هم. الله فرمایل دا خاور خوارزه موجوده ده، دا خاور خوارزه موجوده، ما ستاره پاره جرینو دا خاورم پاکه ګرځولې ده، پرې باندې تیمم وا ستاد دغه بهانوم چرینو دا ختم شو، ستاره پاره ما په عبادتو کې دا تخفیف هم چې کم دینو دا راوسته. وس که رب دا ولې کته په سفر باندې، که رب دا ولې کته په حضر باندې، کته د تکلیف ته تا ته مشقت ته ته بیماری تا پریشن کړي هر څه جکړي. انسان هم دغه په وبو باندې باودسه هم دغه شان په ولاړه به ما ته مز لګي، بیا هم ظلم نو ذکر. انسان تخلیق د عبادت لپاره شوی دی، د انسان د پیدا کولو مقصد هم د الله تعالی عبادتو. خدا دا الله بر رحم دی بل کرم دی چې په عبادتو کې انسان ته دومره تخفیف راوسته چې انسان خیر دی او بنشته. دا خاور رواله پرې باندې تیمم وا ته چې کم دی ودرېدې نشي، خیر دی پناسته باندې منځکا ته پناسته باندې نشي ټینګره پملاسته باندې منځکا. او که یو انسان دا وی روا ز پملاست باندې مزلشم کوله یا ما ته په سفر کې دا 2 رکعات هم هغه مکمل او نشو. الله فرمای خیر دی بل ټیم باندې قضا را وګرځوا. دا قضا را سمره د الله لوی نعمت ته. که یو انسان ته دا ول چې قضا په کې لاسته وي تب مسک ما ته ادا کې هم په دغه ټیم باندې به کې بیا هم د انسان سره ظلم نو. دا د الله بل نعمت چې خیر دی قضا را وګرځوا. کچرته یو کس دا بهانه کوي چې رب زستا په لار کې جنگیدم زه مجاهدو ما پرې او جماعت د دشمن خطر وا. الله قرآن کې زبردست نظام قائم کړی دی. قرآن کې الله تعالی د مزد صلات خوف واجبت طریقه خو خیر دی دغه بهانه دی عمر کوما پرې کې هم ته آسانی پیدا کوم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. انسان په هر عبادت کې ما تعالی آسانی پیدا کړی دا، خو کتر هغه باوجود هغه خپل مقصد ادا نه کې دنیا ته میرا لګل د عبادت ته پاره دا بس تعالی غداری استابلوی بی وفای زما سره استابلوی خیانت انسان زما سره زکه په هر څه کې ما ستاره لپاره نرمي او نرمي د پاسه نرمي ده. نو که انسان دا وي ربا ما ته دشمن د طرفه یره ده. الله پنځمه سپاره کې یو زبردست قانون خو انسان کتا د دشمن نه یری واقعي تا د خوف ته مخامخ ستاره لپاره دشمن دی، ته یو مجاهد د الله د دین د لپاره جنگيږي. یو امام د مخ کې ودرېږي، خلک د 2 فریقې شي، یو فریق د دشمن سره جنگيږي، بل د په امام پسې شاته ودرېږي. امام چې کله یو مزکو هغه یو جماعت لا امام چې کله دویم رکعت پاسې رو نو دغه جماعت تلاشي په امام پسې چې اولنې رکعت کو لاړ دي دشمن تر مخامخ ودرېږي، د دشمن سره د قتال کوي. د هغه سره هغه بل جماعت راشي کم جماعت چې امام سره اولنې رکعت نه کړي هغه دویم رکعت کې امام سره ودرېږي. کله چې دویم رکعت امام کو امام سلام وګرځو زکه موږ 2 رکعت لري ته په سفر کې امام چې کله سلام وګرځو یو جماعت یو رکعت کو دویم چې کندانو پر رکعت کو نبیا چې کله سلام وګرځید دا شاته جماعت سلام نه ګرځي ځکه یو رکعت کړي دا د لاش دشمن ترې په مقابله کې ودرېږي او دا هغه زین دویم هغه جماعت راشي کم چا ولنې رکعت د امام سره کړي هغه د ودرېږي شاته امام خو سلام ګرځولې په هغه زید ودرېږي خپل اول دویم رکعت ادا کی. بیا چې کله دیو سلام ګرځو دیو د لاش حال تر دشمن سره د قتال کوي jihad دی کوي دشمن ترې ودرېږي او هغه جمعه راشي کم چې امام پسې دویم رکعت کړو هغه خپل اولنې رکعت قضا راوګرځي. هم دا اسانه طریقه الله تعالی خو مسلمانانو ته چې په دې طریقې سره دشمن سره جنگ هم جاری دی خو منځ هم جاری الته جنگ هم جاری دی خو منځ هم جاری. انسان په کم ځای کې وته بهانه کې په کم ځای کې ستا سره نور د بهانې څه گنجائش ده. الله چې رقم مقصد د پاره دنیا تر لګلوي هغه مقصد ته په هیڅ عذر باندې نشي پرې خوره. الله اسانه د پاره اساني تعالی کم نه راولې ګلا
که یو انسان دا وی رب از یو ناشنا زیته تللی وه ما مونځ د دې وجې نه ونه که ما ته د قبلې څه درک نه معلومېده چېرې قبله کم سیټ ته را هلته کې څوکونه چې ما د هغه د قبلې مطابق تپوس کړی الله فرمایي خیر د انسانه دا هم په تا باندې لازمي نه ده ته چې کم طرف ته مخکې فاینما تولو فثم وجه الله کم سیټ ته چې مخکې هلته ذات تعالی دی سوچ وکړه د سوچ نه پس چې کوم دی نو یو سیټ ته ودرېږه که تا ته وروسته را پته ولګېده چې ته یو غلط سیټ ته ولاړې خیر د ستا مونځ ما قبول کړی دوباره راګرځول په تا باندې نشته نو الله انسان چې دنیا ته رالیږه د انسان په دنیا کې د پیدا کېدو هغه مقصد چې دی د الله عبادت او بیا الله دومره غفور رحیم دی چې انسان له کوم عبادات په انسان باندې لازم کړي آسان دی او بیا د انسان د عذر په بنا باندې الله په هغې کې درجه په درجه باندې اساني پیدا کړي اوس انسان هېڅ قسمه ګنجایش د انسان دپاره دا نشته چې دی مونځ ترکي یا د الله عبادت چې کوم دی نو دا ترکي وګوره او بیا الله دومره غفور رحیم ذات دی د الله قدرت پسوي د الله د بادشاهي بسوي د الله تعالی د غفور او رحیم والی بسوي پر انسان باندې څومره رحیم ذات دی الله تعالی چې ګوره دنیا ته وګوره د دنیا بادشاہ ته وګوره د دنیا یو انسان مالک ته وګوره او بیا حقیقي مالک ته وګوره کله کله دا انسان د بل انسان سره مزدوري وکي دیاړي ور سره وکي سعودي نه خلک پریاد کوي یاره ما سعودي له دومره کار وکړه پیسې رانه نیولي دلته کې چې کم دی نه غریب به روانې سو پیره لکه څه د دې سړي سره مې کار کړی اوس پیسې مال نه راکوي الله چې کم دی د انسان له بیا پر عبادت باندې کله اجر ورکوي الله فورا اجر ورکوي فورا چا ولي چې الله تعالی فورا اجر ورکي الله فرمایلی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم کوي رسول الله مبارک حدیث مبارک ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تاسو چې په یو مزدور باندې کار وکي د دې مزدور د جسم نه لا خوله نه وچه شوی د ترغه اجرت ادا کوي د دې نه پته ولګیرا چې د رسول الله مبارک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی اگر ځان خبرې نه کوي د الله وحی الله چې انسان تر انسان په باره کې دا فرمایل چې دغه مزدور د جسم خوله نه وچه شوی د تر د مزدوري او دیاړي والا کا وسته وای چې الله به انسان ته پرې کې تاخير کیسا تاج څنګه منځو کا الله اجر ولیکا تا څنګه روزونه الله اجر درک تاج کم دینو څنګه زکات ورکا الله اجر درک تا حج وکا الله اجر درک الله فورن انسان لا اجر ورکي خو چرته به هم یو انسان دا ګلونه کی چې یو انسان خدای ته زما سره دیاړي وکړه خو زما سره لا پیسې نشته میاش پر تصور وکي دا الله په خزانو کې چرته هم کم ناراضي چې انسان عبادت وکي یا د قیامت پر باندې یو انسان هم دانش ولې چې رب ما تعالی مزدوري کړو ما روزي نه ولې داغه ثواب ما ترې ملاو شي الله فرمای لک سورکه خزانو تسراش بیا بدرکم دا الله خزانه ولله خزائن السماوات والارض دا اسمانونو او د زمکه خزانه الله لره دي او دا هر ټیم ډکري انسان ته چې کم دینو دا اشکالم نشي کولای چیرې دا خزانه بر الله خالی شي دا تمام خلق دا الله تعالی عبادت کوي نو دا بچا چاله الله تعالی چې نو دا اجر ور کوي بهر کې موږ دنیا کې وکتل چې بی اجرتا داسې بدمعشان او غونډگان هغه چې دینو په خلکو باندې کارونه کوي الله بی اجرته بچا باندې کار نه کوي او بیا د الله رحم طرف ته وګوره چرته به تاسو په دنیا کې یو کس داسې نه لیدلې چې هغه له تا یو ورځ دیاړي وکړه هغه راشه د 10 ورځو پیسې والا داسې کس په دنیا کې تر اوسه پورې چا نه لیدلې چې تلاړي یو ورځ د ور سره مزدوري وکړه هغه راشه تر 200 ورځو چې رینو زمانه پیسې والا راشه ته کوم دی هغه بي حساب پیسې والا رب تو ګورا د رب سره چې کوم دی نو تا یو نیکی دی ولېګلا الله فرمای من جاء بالحسنه فله عشر امثالها زچر تر یوې نیکه بدله یو نه ورکوما زما اصول داری الله فرمای چې کم اس کم یو پلس ورکوم کنه نه چرته بتا دنیا کې رانه لیدلی چې تا یو دیاړي د انسان سره وکړه غوې را شر له سورزو پیسې والا الله فرمای اصول می داری کم اس کم یو پلس باندې تا ته میلاويږي او بیا هغه سره الله دریم سپاره کې فرمای الله فرمای چې زئی په وسو باندې بدلوما او بیا دغه شانتي الله فرمای والله یضاعف لمن یشاء بغیر حساب الله به حساب هم چې کوم دی نو اجر ورکوي دا الله تعالی د رحم هغه معامله ده نو پرې وجه د الله ستا عبادت ته ضرورت نشته که الله محتاج وي ستا عبادت ته په یو عبادت په یو اجر درکو الله ستا په معمولی عبادت باندې یضاعف لمن یشاء بغیر حساب درکوي پته ولګي چې انسان سنه سبانه خو جنت ته پاره توم جوړه کم مخکې الله بیاي سنه سو وسیله خو توم چې کوم دی نه جوړه شکنه ځکه ستاره تخلیق مقصد چې کوم دی دا الله تعالی
هغه عبارت. وس کې یو انسان چرته کې الله عبادت نه کوي، نه د انسان هغه تخلیق مقصد چې کوم هغه مقصد د انسان فوت کا، یو انسان هم دا اشکال نشي کولای رب په ماره عبادت لاگو کړی دي، خدا ډیر زیات مشکل دي. او بیا وګوره الله دومره کریم ذات ته چې په کم شکل کې تعالی تعالی عبادت وکړه، الله هم په شکل کې تعالی اجر درکړي. تاج کم دی او اجرونه د الله تعالی. وګوره دنیا کې تاسو نظر وګرځوئ، قرآن کې واقعات موجود دي. مثال په تور باندې د حضرت ایوب علیه السلام واقعه ده، د حضرت یوسف علیه السلام واقعه، د حضرت موسی علیه السلام واقعه، د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعه. د تاسو لږ نظر وکئ، حضرت ایوب علیه السلام مثال په تور باندې د چې کوم دی الله تعالی عابد او د الله تعالی عبادت پر ډیر زیات کو. شیطان او پیر داسې رخلې نه وستل، وې دې به عبادت ولې نه کوي. زمکه د دنیا دی، قلبی د دنیا دی، ساوری و سر ولار دی، د دنیا کندکونه او لخکری بچیری بلا بیبیانی دی، پراسی صورت کی چې بلا باغونه موجود دی، د نور کار سره چې به عبادت نه کوي. وګوره الله په باندې بیماری راوستا اور ولګید کور راغورځید، بچی او بیبیان لاندې چې راغې د لاندې شوي، ټول وفات شول. پټو باندې چې کم دی قاصالی رااله، رو رو چینی او کویان وشول، زمکه راسې شاړ شوي. حضرت ایوب علیه السلام باندې بیماری رااله، حضرت ایوب علیه السلام بیمار شو، جسم کم دی نو دا کمزور شه خراب شو. یو جبه دا روغ را او جبه یو پیر چا غوږ کې خوره، جبه معمولی کار کوي. هغه ټیم کې چې چا غوږ کې خو حضرت ایوب علیه السلام سوی د رب نه سوال کې، رب زما په جسم کې زما صرف دا یو جبه روغ را، رب زما پرې جبه باندې چرته بیماری را نشي، رب چې پرې خو زتا یادوم کنه. وګورئ هغه چې کله عبادت وکړو په عبادتو کې ځان ستړی کړ، ذکر خپل تخلیق مقصد پیژندلو، زمان نور جسم کا کار نه کوي، زما جب خو کار کوي. ځکه الله ز پیدا کړی د عبادت لپاره ما الله داغه چې په دغه صورت کې چې جسم کار نه کوي، صرف یو جبر وغراک. بیا هم د الله ذکر کوي. الله چې په قرآن کې حضرت ایوب علیه السلام کم ذکر کړی دی، الله چې په قرآن کې حضرت ایوب علیه السلام کم صفت کړی دی، صفت هغه حق الله چې کم دینو دا ادا کړی دی، داسې صفت کړی. الله فرمایي انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. انا وجدناه صابرا، من حضرت ایوب علیه السلام صابر بیا مند صبر کون کې، نعم العبدو سخ بندو زما، سخ کل بندو زما، نعم العبدو سخ بندو دا ایوب علیہ السلام، انہو اواب دے زما طرف تا رجوع کون کیو. پداسی صورت کے ہم زمان اعراض و مخنر گرزولے. اللہ دا حضرت ایوب علیہ السلام دا صفت حق ادا کو، زکا پا آغ صورت کے حضرت ایوب علیہ السلام دا رب صفت بیانی. انسان اللہ دیر قدردان ذات تے ستا د معمولی عبارت الله سمرا دا په سو چند باندې سیوا درکې. نو ستاره تخلیق مقصد دنیا ته ستارتل دا د پاره د عبادت شویری. الله قدردان ذات هغه الله لره چې کم دین عبادت وکا، الله ستاره جنت راتلو د پاره بهانه چې کم دین دا طلب کوي. او بیا به انسان عبادت تر کم وخت پورې کوي. منګه دنیا کې ولیدل یو حکومت یو کس برتی کا، ډاکټرې باندې برتی کا، حکومت په سکول کې یو کس برتی کا، د خپل چې کم دین سکلون لري هغه ته ورسې حکومت وې ځا وسپتا د تیار ملويږي د دین اخوا نور ستا مکمل چوټي شو. ځکه چې دغه انسان هغه خپل ډیوټي ختم کړه. وست الله د انسان د تخلیق مقصد او انسان پیدا کړی دی، د انسان د پیدا کولو مقصد دا الله تعالی عبادت دی. انسان د چوټي کله ملويږي. الله قران کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وعبد ربک حتا یاتیک الیقین، تر الله عبادت کو تر دې پوری تا ته مرګ راشي. وعبد ربک حتا یاتیک الیقین، الله دې سنوي وعبد ربک حتا یاتیک الموت، چې تا ته مرګ راشي. الله د مرګ نه تعبیر په یقین باندې وکړه، ځکه مرګ کې کم دینو د چا شک نشته. دنیا کې تاسو نظر وګرځوي په هر مسله کې اختلاف موجود دی. ته په یو ځای باندې کور جوړوا، سل کسان کر سار نه ماخامه پورې پر هغه لار باندې تیر شول، د هر یو ذهن به جدا جدای، د هر یو رائے به جدا جدای. یو وای دې سټه مخ کله ته کمرې راولا، دلته سین راولا، تبه سیرا، د هر یو انسان رائے جدا جدا. خو چاته په مرګ کې رچا اختلاف نشته. ځکه الله فرمایل وعبد ربک حتا یاتیک الیقین، دا یقین چې تر سو پورې نه راغله د الله عبادت په جاری. ځکه ستاره تخلیق مقصد د الله عبادت نو ته خلا ژوندې دغه عبادت پر مرګ پورې کې. یو واقع ذهن تراله شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نوم بتا سوریدلې.
جمعات کې الله تعالی عبادت کوي، عبادت باندې مصروف اره. شیطان وی چری سړی خو زمار عملا تیر مات کا، ما خو خلق بلا دوکه کړل، دې سړی سره سو کما د خوشپور الله ته سجده باندې د خدای الله تعالی عبادت کوي، د په ست طریقې سره دوکه کم. جمعات پر روشندان کې او یو قوازه کې رته आवाज وکړه وای بس کا ستا چرې نو هغه نور زندگی ما ټوله په عبادت کې وسولي کلا، تا ډیر زیات ځان ستړی کا، بس تیرا بقای زندگی ته په دما او آرام کې تیر کا. ضرب یما ما کم دین استاد بقای زندگی راسی په عبادت کې ولې کله نو استاد چوټی شو. د سوچو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غونتاستی ته الله فرمایي چې وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، د الله عبادت کو تر دې پوری تعالی مرګ راشي، یقین درته راشي. نو ماته الله تعالی څنګه وجستان ور چوټی شو دوته شیطان اعوذ بالله وی شیطان په بل طریقې سره د خپو ته پړې ور واچو. یره زبردست عالم په خپل علم درانه ځان بچ کا، دلته کې بیا چې کم نه خود پسندې سر تراخ کوله د ورته علم نه دارد د الله پر رحمت پاکستان چې کندینو دا بشوم بهر کیف خبر مادا کولک. انسان الله ډیر زیات قدردان ذات ته ته چې سن سه عبادت وکي په کم شکل کې وکي الله دا ډیر زیات قدر کوي. تاسو ګره قران کې د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعات زې پسې موجود دي. و اذ يرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل، ابراهیم علیه السلام د خانه کعبه بنیاد کې غول. خانه کعبه د تمام دنیا ر انسانانو مرکز دی، د تمام دنیا نه خلک راځي دغه خانه کعبه نه چاپیره طواف کوي، دلته به عبادت کوي. الله چې کم دی ابراهیم علیه السلام نه هغه خانه کعبه قبول هم کړه، دغه چې کم دی نو دا مرکز د تمام دنیا ر انسانیت لپاره جوړ کو. الله د تمام دنیا لپاره امام وګرځو. الله فرمایي ابراهیم علیه السلام ته انی جاعلک للناس اماما، زه د تمام انسانیت لپاره تا چې یو امام جوړوم. ځکه تا د تمام انسانیت سوچ کړی دی، د دنیا یو مرکز تا د مسلمانانو لپاره د انسانیت لپاره قایم کړ. زبر تمام انسانانو ته امام وګرځوم. ابراهیم علیه السلام هغه مسلمه هستی را، یهود وای زمونږ مشر، نصارا وای زمونږ مشر، مشرکین وای زمونږ مشر، منګ وای زمونږ مشر. الله فرمایل ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیہ ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. یهود تاسو مشر غنی یهودی نو، نصارا تاسو مشر غنی دا نصرانی نو، مشرکین تاسو ورته خپل مشر وای. ابراهیم علیه السلام د مشرکین نه نو ولكن كان حنیفا مسلما، مسلمانانو ورته خپل مشر وای. دیو خوي ابراهیم علیه السلام چې کنده یو مخیز مسلمانه نه تمام خلق چې کنده په ابراهیم علیه السلام متفق دي، داسې مسلمه هستی. الله انسانیت لپاره امام وګرځو. ځکه الله لري چې کنده یو کور جوړ ک او بیا دې د خون او د مزه خبره ته ګوره چې الله تعالی در ادا دومره خو خراله، الله دومره قدر د عمل وک چې په کومه ګټه باندې ابراهیم علیه السلام ولاړ. د کومه ګټې نه ابراهیم علیه السلام ځان له قوازه جوړ کړي، په کومه ګټه باندې چې به تور قوازه ودرید او د خپل چا په کوم ګټه باندې رال. الله چې کوم دې تمام مسلمانانو د پاره هغه زې سجدګا وګرځو. کله چې حج لزی تاسو عمره لزی الدغه دو رکعات خلق کوي، الله سجدګا غزه وګرځو. دار ابراهیم علیه السلام دا غ عمل چې کوم دینو دومره لوی قدردانی و د حضرت ابراهیم علیه السلام بیبی هاجره چرا کله ابراهیم علیه السلام په غزه کې حضرت اسماعیل علیه السلام او دغه خپل بیبی هاجره پرې خوراک کمزه کې خانه کعبه او د زمزم وبنن موجود دي. هغه ځای کې سمنو د انسانانو درک هم نه لګیدا، وبنوي حیوانات هم نو، مرغې هم نه زکال ته وبنوي. یو خوشه بیابان دی، لګي وبور سراغه ختمه، لغ خوراک ور سراغه ختم. ابراهیم علیه السلام چې کله پرې خودل روان دی حضرت ابراهیم علیه السلام د بیبي اجر आवाज کوي ته روانه پرې خوشي بیابان پرې سرو شو ګری منګه چاته پرې خودو. بیا جوړ د کله پته ولګي ابراهیم علیه السلام आवाज نه کوي. بیبي اجر تپوس کې د رب حکم دی او د رب نوم چې واورید پاغه زبانه قناعت اختیار کوي. ځا کم رب چې تا د حکم کړي الله به مونږ زې کینا پر رب باندې توکل وکاو. دا یو عمل د حضرت بیبي اجر رضی الله تعالی عنہ الله عمل سمره قبول کو. دا هغه وخت کې د سرړو بوینا، هغه ټیم کې د سرړو خوراک نه، هغه ذکر سرړو انسانیتونو. نن د دنیا د اطرافونال ته انسانان چلیږي سمره پیسې لګي، هغه ذکر چې وب بالکل نه نن پرې مجلس کې کما تپوسګه نه شاید یو قسم داسې نه چې هغه زمزم وبنس کړي. او بیا د دنیا په ګډ ګډ کې په هر جمعات کې تاسو تپوسګي جمعات کې بر سره سوق داونه چې مار زمزم وبنس کړي. الله د دنیا ګټونو ته او بچ کندنو دور ورسولې. الله دغه قرباني څنګه قبول کړه، الله کم درجه ترغه قرباني ور ورسوله. بهر
کیف هغه چې کم د اوبو لپاره منډه وهلې وه نن که عاجز یو مالته کې به هغه سعی بین الصفا والمروه کوي صفا و مروه په منځ کې به منډه وهي نن که عمرې والا ځیږ هلته به هم سعی کوي منډه به وهي کم چې بیبي هاجره رضی الله تعالی عنها وهلې وه الله تر هغې عمل قبول راغی نو انسان د ده د تخلیق مقصد د الله عبادت دی الله عبادت د انسان دپاره هغه پیدا کړي دي چې د دې انسان د وس نه لاندې دي د دې انسان د وس نه چې کوم دی نو فوق نه دي اوچت نه دي او بیا الله د دې انسان معمولی عبادت دا په ډېرو باندې په ډېر څه باندې بدلی لہذا نن موږ ته پته ولګېده چې دنیا ته راتلل زمونږه نن که نور راغلی الله را لېږلی دی نه د نور خپل مقصد دی د سپوږمۍ خپل مقصد دی الله که د ځمکې نظام نور هم پیدا کړی شپه ورځ ده د هغې خپل مقصد دی الله که چېرته کې باران راورې د هغې خپل مقصد دی د ونو بوټو خپل مقصد دی د شګې د کاڼي د هر یو څه د خاورې خپل مقصد دا انسان بې مقصده نه دی پیدا نن د خپل مقصد وپېژن چې زما مقصد چې کوم دی د الله عبادت دی تیره جمعه موږ ویلو چې انسان پرې دنیا باندې زندگی بسر کوي د ده زندګۍ څه ضروریات هم دي د یې دکان هم کوي د یې استازي هم کوي د یې زمینداره هم کوي شریعت درته دا نه وایي چې ته د دې نه قلار شه هغه ضرورت او مقصد بیل شی دی زه خبره د مقصد کومه ضرورت د ضرورت په درجه کې مقصد د مقصدیت په درجه کې الله تعالی دې موږ صحیح خپل عبادت کوونکي جوړ کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین